أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سورة اللیل مخی منگا ویلے اس سورت کے تفریقہ فی الآثار دا اعمالو کے مختلف دی. اولنا شواہدو بیا دا عمل دا قبولیت شرطنے ذکر کول نو چاچے اعطا واتقا وصدق بالحسنى نو فسنيسره لليسرى. مال ورکو حکم دا اللہ باندی ورکو دا اللہ نه یروا تصدیق دا کلمې دا توحیدو ایمان په توحید باندې او ځان ساتل د شرک نه وو نو فسنيسره لليسرى آخر انجام داغي نتیجه دا شوا چې الله وی دا کارونه په دې دریو شرطونو باندې وکړو نو د جنت لار بہت آسان کم دنیا کے دین شریعت بہت آسان کم آسانتیا طرف بے بوزم وزدیز نا مقابل خبر کئی لکه مخکې مقابلو لیلو نهارو ذکر و انساو دا ټول د یو بل مخالفو نو دلته کې د توحید تذکره وکړه د مؤمنانو تذکره وکړه واغیله بشارت ورکو نو دلته کې و اما من بخل ذکر کړي الته کې وی اعطان دلته وی بخیلا مخ کې وی وتقان دلته کې واستغنا مخ کې وی صدق بالحسنى نو دلته وی وکذب بالحسنى نو داغي انجام بم خرابي بیا نو بیا وی فسنيسره للعسرى ورپسې تذکرہ بیا کوي دنیام دا آخرتم دے ہدایت تا سوک راضی او بچکی گی ځان تے ساتھی سوک او بیا رستو تذکرہ کئی دا بنا بر تفسیر دا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چاگه کارونه کول نو د الله د رضا د پاره کول غلام آزاداون هم د الله د رضا د پاره څه خبره پکې داغه خپل نه وا چې کو هغه په احسان کړو داغه احسان بدل ور کوي نه بلکې د الله د پاره کړو د الله د رضا د پاره الله به راضي شي الله ته راضي شوه دی ځکه خو زیره ورکړې شوه دی
ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. عاشرہ مبشر دی دارنگے نور پکیم بازشتی. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکیم وئی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. دا د جنت کے کم چے زوانانو دنیا کے او زوانے کی تلی نو دا بداغی مشرانی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نو سیدہ شباب سیدۃ اہل نساء الجنہ د جنت د زنانو سردارہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنت کے سیدہ شباب اہل الجنہ. جنت کے غبٹول یو عمر یو شان بئی نا دنیا کے چکم تلی پزوانی کے داغی مشران اغبا حسن او حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہمائی. نجد جنت دا زوانانو مشران بئی د جنتیانو مشران بئی. مطلب دا ہے چی دی بم جنت کی د جنت د زنانو سردار بئی ناغم دا عاشرہ مبشرہ. دا خو یو حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو نور بکیم دی. تذکرہ کئی دا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واغستو او آزادی کو. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سمرہ تکلیفونا ورکولے کے دو داغی خو صحت نشتی سب سڑے ہوئی او دا زمانگا دین دے دین اسلام اول نا چی گورے جو دغا پوینو کے را روان دے. کاغا گورے تکلیفون دی سختی دی انفرادی دی اجتماعی دی دا سے را روان دی. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مخ کے تے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ټول شہیدان کړي شي. حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سره خو بیا زیاته شه ده دوکه شوی دا راوی غوښتو په یو باندې په یو خبره باندې او بیا شهیدان کړو. دغه سي دا خبر را روانه ده وسم دا کی زی په زی باندې چې ګوره دماکی دي کله په یو ذکی دي کله بل ذکی کله جماعت کی دي کله پر جنازه کی دي کله په اجتماعګانو کی دي کله په سکی دي او کله په سکی. دا خبر روانه ده لکه څنګه چې شوی دا په دې کې څوک پکې مولیانو پکې طالبانو پکې دیندار خلقو پکې هغه باندې دغه دماکه په وشواو. وی تقریبا 80 نه زیات کسان پکې شهیدان شي دي. جرم سو قصور سو بیا چاو کړه نو دا هغه څوک چې هغه د پاکستان دشمنی ولې پاکستان کې حالات خرابوي پښتنو باندې کی پښتنو دشمنان دي د اسلام دشمنان دي د دین دشمنان دي هغه لګیا دي دا څه کوي. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ او ارا څوک چې بخل وکړو د حکم د الله نه الله و یو ورکړه وکړه دا الله په نوم باندې ورکا دا زما په حکم نوم باندې ورکا
نو دې څه کوي لګیا دی بخل کوي یو خو هغه دی چې هغه زکات نه ورکوي عشر نه ورکوي کم چې لازمي څیزونه دي هغه نه ورکوي نو بعضې پکې داسې هم دي او بعضې پکې داسې چې هغه صدقه خیرات ګاون کې سړی وږی دی دی په مړه خېټ باندې خوري او ګاون کې خلک به په لوږه خېټه باندې سار سبا کوي واما من بخل چا چې بخل کړل نو د دې نه بخل کړل چې مال او دولت چاله نه ور کوي دا نه یې بخل دې د دې نم چې چاته حق خبره نه کوي مسله توحید چاته نه بیانوي صحیح خبره چاته نه کوي نو اما من بخل واستغنا هر هغه څوک چې بخل وکړو هر هغه چا چې بخل وکړو واستغنا او ځان بے پروا کړو ځان بے پروا کړل د سنت طریقې نه ځان بے پروا کړل ځان غټ ګڼل زما چا سره سکار دی وي ما یې سب وی تاو دی چې زوس بل د بل د ډوړۍ انتظام به زه کوم بل له به ورکوم غریب له به ورکوم نه زموږ طریقه خدای چې چانه تم کېږي نو هغه له ورکه هغه سره ښه وکړه کم چې غریب دی نو هغه به یې له پاسه خپه کېده ویې مږه واما من بخل واستغنا او هر هغه څوک چې بخل یې وکړو واستغنا او ځان بې پروا کړو وکذب بالحسنى او تکذیب یې کړلی د کلمې د توحید نو بخل یې کړلی استغنا یې کړله ځان یې غټ ګڼلی وکذب بالحسنى او تکذیب یې کړلی د کلمې د توحید کومه چې صحیح خبره ده د هغې تکذیب یې کړلی یو سړی حق خبره کوي عام خبرې حق خبره کوي نو د هغې تکذیب کوي مسله د توحید سړی بیانوي نو د هغې تکذیب کوي یو سړی د سنت خبره بیانوي نو د هغې تکذیب کوي نو چې کوم ځای کې حق خبره د هغې تکذیب کوي نه منم وایي زما په زړه کې خو داسې راضي وي نو توحید نه مني سنت نه مني هغې تکذیب کوي هغې ته دروغجن وایي نو چې کله یو سړی کې دا درې بد خصلتونه راغله بخل پکې راغی استغنا پکې راغی تکذیب پکې راغی نو فسنیسره للعسرى نو خامخا آسان بکو هغه ته تلل تنګسیا طرف ته آسان بکو هغه ته تلل جهنم ته به ورته لار اسانه کو هغه ته به سختۍ ته لار اسانه کو نو دی به سختۍ طرف ته رواني نو سختۍ طرف ته روان دا به ورته ښه ښکاري دلته کې بازی داسې دی وړو کې چې کله ګورې ورته وی هلکه سبق وایه دی وایي نه زه سبق نشم ویلی سبق یې نه هلته کې لګیا دی ټاټکې چلی هغه ته اسان ښکاري بلاکونه چلی هغه ته اسان ښکاري په دې سرو غرمو کې کارونه ورته اسان ښکاري دا پیټي کته وړي او پورته وړي دا ورته اسان ښکاري نور کارونه څومره دي بعضې د لوډینګ کارونه دي ګران ګران کارونه دي ورته ووایه هلکه سبق ووایه سبق نه وایي دا سبق ورته ګران ښکاري هغه کوم چې ګران کارونه دي هغه ورته اسان ښکاري دي بل ته د دیندارۍ خبرې دي بل ته د بېدینۍ خبرې دي کارونه دي د بېدینۍ کار نه ورته ښه ښکاري اسان ورته ښکاري د دین کار ورته ګران ښکاري هلکه په دې مانځه کې څه ګران کار دی ودته دا هلئ اودس به زه کوم اودس ورته ګران کار ښکاري اودس ورته ګران ښکاري مونځ ورته ګران ښکاري سبق ورته ګران ښکاري قرآن کریم اورېدل ورته ګران ښکاري بیان ورته ګران ښکاري درس ته کېناستل ورته ګران ښکاري او چې دې نه پاسي لاړ شي وتښتي نو دلته یې چېرته په ډیران باندې بناسي غوجله کې بناسي د غوجلې دیوال ته به ډډه والي ناس وي بل ځای کې بناسي بل ځای کې بناسي د خپل په سر بناسي بې ځای بناسي دا ورته اسان ښکاري او چې ته لږ ساعت کښېنه لکه لږ بیان کېږي کښېنه د باندې وړۍ غټې وي ښه نه کېږي دا شی ورته ګران شی ورته اسان ښکاري او اسان ورته ګران ښکاري ولې هلته کې دغه
صفتونه پکې دي کنه، بخل پکې دی، استغنا پکې ده، تکذیب پکې دی. نو فسنیسره للعسرى، نو خامخا آسان به د تلل تنګسیا طرف ته. او چا چې توحید نه دی منلی، سنت نه دی منلی، ځان یې بې پروا کړلی، ځان یې غټ ګڼلی، د کفر په لار روان دی، نو دا فسنیسره للعسرى، نو خامخا آسان به کو هغه ته تلل جهنم ته. وما یغنی عنه ماله اذا تردى، اس پیدا به ورنه کې دلام مال د اذا تردى، کله چې دی ورغړي، کله چې دی تباه کېږي. وما یغنی عنه اس پیدا ولا ورنه کړه مال د کله چې دی ورغړي، کله چې دی تباه شو، کله چې دی تباه کېدو، نو اس پیدا به ولا ورنه کې. مرګ په وخت کې مر نه رستو حالات چې څومره دي، اس پیدا به نه ورکوي. مر کله راځي په عذاب په شکل باندې، مخکې خلکو باندې عذابونه راغلي، نو هغې له عذاب د هغې سره مال و دولتو، د هغې سره اولادو، د هغې سره نور څه څه چې وو، هېڅ چا ولا هېڅ شي ولا فایده ورنه کړه. فرعون ته ګوره، نو د هغه سره بادشاهي وه، نو فایده ولا ورنه کړه. نمرود هغه سره بادشاهي وه، نو هېڅ فایده ولا ورنه کړه. د هغه سره لښکر هم وې، لښکر ولا فایده ورنه کړه. د چا سره مال و دولت دی، نو هغه مال و دولت ولا فایده ورنه کړه. نو دغه بادشاهان دي، نو هغوی سره مال هم دي، نوکران ورسره هم دي، فوج ورسره هم دی، لښکر یې ورسره دي، هېڅ فایده ولا ورنه کړه. بعضې پکې صرف مالدار دي، قارون دی نو مال ورسره دی، نو هېڅ فایده ولا ورنه کړه. کله چې عذاب پرې راغی، دغسې نور څومره چې وما یغنی عنه ماله اذا تردى، او هېڅ فایده به ورنه کېدله مال د ده کله چې دی ورغړي، کله چې دی تباه کېږي. ان علینا للهدى، یقینا زمونږ په ذمه باندې خامخا هدایت کول دي، لار ښودل دي زمونږ په ذمه باندې. الله وایي زه ښه لار ښیم. قرآن کریم را لېږلی، پیغمبر را لېږلی، لارې ښودله. وان لنا للآخرة والأولى، یقینا زمونږ په اختیار کې اول آخرت هم دی او دنیا هم ده. آخرت هم آخري خبر هم ده او اولنۍ هم ده. اول هم زما په اختیار کې دي، او آخرنۍ رستونه هم زما په اختیار کې دي، مخکې رستو زما په اختیار کې دي. الله وایي دنیا ده او آخرت دی، نو دا هم زما په اختیار کې دي. ایمان دی راوړ، عمل صالح دی وکړو، نو دنیا هم ستا ده، نو آخرت هم ستا دی. او که دا دی ونه کړه، نو الله وایي وان لنا للآخرة والأولى، آخرت هم زما په اختیار کې دی، نو دنیا هم زما په اختیار کې دی. نو زی به چېرته به ځې؟ تختې، نو چېرته تختې؟ فانذرتکم نارا تلظا، نو خامخا یره به فانذرتکم، نو موږ یره درکوو تاسو له نارا تلظا، د هغه اور شغلې وونکو نه، لمبو وونکو نه. شغلې وایي، لمبې وایي. لا یصلاها الا الاشقى، نه به داخلېږي دې ته مگر بدبخته. بدبخته به ورته ځي. بدبخته څوک دی؟ الله په خپله وایي الذي کذب وتولى، دا هغه سړی دی چې تکذیب یې کړی او مخ یې اړولی. تکذیب یې کړی د قرآن او د سنت، مخ یې اړولی د قرآن او سنت نه. تکذیب یې کړی د کلمې د توحید، وتولى مخ یې اړولی د قرآن نه، مخ یې اړولی د پیغمبر نه، د پیغمبر د طریقې نه مخ اړولی. دغه بدبخت دی که نو لا یصلاها الا الاشقى، نه به داخلېږي دغې اور ته مگر بدبخته. الذي کذب وتولى، هغه سړی د هغه سړی دی تکذیب یې کړی او مخ یې اړولی. وسيجنبها الاتقى، خامخا بیرته به کېږي د دې نه هغه څوک چې پرهېزګاري، متقي پرهېزګار، تقوا یې اختیار کړله، نو هغه به ترې بچ کېږي. الذي یؤتي ماله یتزکا، دا هغه سړی دی دا متقي چې ورکوي دی خپل مال، یتزکا دې دپاره چې ځان پاک کړي، د ځان پاکولو دپاره، د خپلې تزکیې دپاره، د خپل زړه د پاکولو دپاره، د خپل مال د پاکولو دپاره، دې دپاره مال لګوي ورکوي، زما حال ښه شي وي، مال مې پاک شي، مال نه خیره لرې شي، کچره لرې شي، د ده د زړه تزکیه وشي، مال ورکوي دې دپاره چې تزکیه وشي. او مال باندې څه کېږي نه، مال چې ورکوي نو دې باندې زړه څه کېږي، الله باندې یقین جوړېږي.
مال مای سکی وما لأحد عنده من نعمت تجزا نشته دی او تند پارا دد پنځ معنی بد معنی من نعمت سبدلا تجزا چې داغه بدلا دی ورکول کی چې دین داغه بدلا ورکي د چا سه احسان پینشتي عام طور باندې علما مفسرین لیکي دلتا بلال رضی الله تعالی عنہ د کافرانو په پنځه کې داغي غلامو سختي وی په کولې وال ټکول به سره کول څومره سختي وی کولې به ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولیدو نو ترسي بیم براغه بیا واغس او بیا آزاد کو الله یو مال یا حدین عنده نشته دیو تن په دمانه سم نعمت سبت لبی نشته چې د دې بدل ورکې ده چاغلا ددو د دې بدل ورکول کی دا سینه دا الا ابتغاء وجه رب الاعلى مگر د پاره د طلب د رضا د الله طلب د رضا د خپل رب چې اعلی ذات ته اوچت ذات ته ولا سوف يرزق مخازر د چرازی بشي الله سورت ختم شو سورت کی تفریقہ فی الاعتقاد وا ناغی تذکرہ وا واللیل اذا یغشا او شپه گوانا کہ اذا یغشا کله چې راوړيږي والنهار اذا تجلى او رز گوانا کله چې سرګند شي کله چې روخان شي ما خلق الذکر والانثى اج پیدا کړلی الله نارینه او زنانا ان سعیکم لشتا یقینا تاسو په خپل کوشش کې خامخا مختلف یی فاما من اعطى واتقى نارا چا چې ورکړې کړلی او تقوا اختیار کړلا وصدق بالحسنى او تصدیق کړل د کلمې د توحید فسنيسره لليسرى خامخا آسان بګو هغه تل سانتیا تا واما من بخل واستغنى اور هغه سوچ بخل کړل او استغنا کړل ځان به پروا کړل وکذب بالحسنى او تکذیب کړل د کلمې د توحید فسنيسره للعسرى خامخا آسان بګو هغه تل تنگسیا طرف تا جهنم طرف تا وما يغني عنه ماله اذا تردى او فائدہ بور نکی دلات مال د کل چې دی ور غړي ان علينا للهدى يقينا زمغه پس یو باندې خامخا لار خود له هدایت تا وان لنا للاخره والاولى يقينا زمغه په اختیار کې دی اخرت هم دنیا هم اخرت هم او رستنه مو اولنیم فانذرتكم نارا تلظى نمغا ير درکو تاسو دا يرو تاسو د ور شغله وونکو عالم به وونکو لا اصلاح الا الاشقى نو داخليږي دغه ورته مگر بدبختا الذي كذب وتولى دا بدبختا رسول دې تکذیب کړل او مخیاړ ولې وسيجنب الاتقى خامخا برتکی بددینا هغه څوک چې هغه پرهیزګاری تقوا اختیار کړی الذي يتي مالو يتزكى دا هغه سره دا متقی پرهیزګار چې ورکه خپل مال دې د پاره چې دې پاک شي دې ځان پاک کی وما لأحد عنده من نعمت تجزا نشته دې وطن په دمانه سود بدلا من نعمت سبدل بنشته سه نعمت بنشته سه احسان بنشتي تجزا چې داغه بدل ورکول کی ابتغاء وجه رب الاعلى مگر د پاره طلب د رضا د خپل رب چې اعلی ده ولا سوف يرضى خامخ راضي بشي الله الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق دعا وکيو کوي با جوړ کې چې کوم کسان شهیدان شوي دي هغه د پاره وکیم دعا وکي تل حیات خان دې مور وفات شهیدا نو سي کبیر والا کې عالم وفات شه دي ټول د پاره وکي دعا وکي الله رب عزت اخرت کې ولا لوی درجه ورکی الله رب العزت قبرونه د نور نډکی با جوړ د شهیدان دی الله رب عزت دغه شهادت غټو درجو مرتبو ته ورسی الله دې جنتونو کې ولا اعلی مقامات ورکی صلی الله